دا منټیګان شوي دي په ساډن کې تقریر کولو کہ زمارو ازمکا کے اسے گئی شادن کو ڈوب دے کا نا ڈوب دے زمارو کے ازمکا کے اسے گئی افسوس دادے ماتا سے تڑے تقریر کرے خو زمان مورے خراب یہ تقریر تاسو تقریر خو زمان مورے خراب دی کسو کامیاب ہو شما تاسو رنگتا سور ٹھیپر پشان سور حکوما نو چې مورای خراب دي ما په لاندې نه چونډای ولګوله چې پیدا سکړه بیا ویل ما مورای خراب دي بیا مې په چونډای ولګوله چې کېناست ما ته وایي چې کیوں چونډیا مارنا ہے منو مال خانہ خراب دے بچے کی کیا کہنا ہے کہندا گلا خراب ہے نا مال مورای ٹوئی نو کہیں گے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندیت تا تقریر کیوں کرنے مومندو ته یو دغه تللی دا نداپ پیژنې ډنډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالی کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاواں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار رازوړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټنګه پنچو د دې وسپیه ټکه ټنګه پنچو د دې وسپیه دا څه په آرامیانو واوړېدم زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی داسې ده که نه ده تاسو دواړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي وه ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد ملک کوچۍ ژبه خو پوهېږي ته خو به پوهېږې ته کوچۍ ویل مبارک ویل ولې ویل آباد ملک کوچۍ ویل های خور قیامت وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک زه خدا ټکې جاړما چې په محرم کې زمونږ د ښځو نه لګام وته ازادې ګرځي د شیعو ښځې مزادې ګرځي او د سنیانو لونډې مزادې ګرځي نه مونږ خپلې لونډې راټینګولی شو نه دوی خپلې لونډه به پېژنې دی خو وګوره یو سړی تېرو ورځو کې راغلی ښځه مې چا چېړلې ده رپورټ پې کوم مال چې ونه کړي رپورټ ویل ولې مال څه وخت یې چېړلې ویل ماسخوتن هسې لږه بار وتې وه یو ارامي وچېړله مال ماما رپورټ چې پې ونه کړې د خرې چې کومه شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي کنه خرې چې شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي مونږه ښځې د خرو غوندې بار را پرېښي دي که نه دي نو د هلکان لونډان هم د خرونو غوندې کړ هسې ورته داسې بړبړ وکړه څه چلو حکومت هم وایي حکومت دی خو وګوره پولیس راني زنانه یې وچړله و دا زنانه نه دی دا هنرښځې دی زنانه خو په کور کې ناستی علم دریاب دی لکه هغه د دغو خبره افریدی زمې ما خو داسې خوشطبعۍ دپاره یو خبره درته کوم هغه یو لوی ګیرې والا و چا مانځله وړاندې کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه میله رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نامېږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا دلته یو ګوټ کې چې ته لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و نن د مسلمان بچي مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کې وایي چې وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کړی دی څنګه مې دی هن خان نن د قوم بچی سبق پرې خو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته خو دا غونډس که چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که دا غونډس که کوم ځای پورې مږي پتون نه په دا غلام دین پورې مږي ګناه ترو آؤٹ پاکستانی قوم ده زما دې د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برای نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمون پا بالا مانے کی یو دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے دا ماشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانے گندئی شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پا پاکستان کے دفتر شکایات تے کله چا پلار مرداری نو مولا راولئ چې په دا سنبی کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ که د چا مور مړی که د چا زوی مړي که د چا رور مړي مولا راولئ چې دا مردار او سنبال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې ملا او یاجي یو سلور ملوانے منہ کور باندې راغلی دي ختم پڑاو کړی دي وایي که نه وایي سلور ملوانے ما زه چې طالب م ما ته به وایي چې ملوانے راغلی دي زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبخښه والله که ستا مړي پسې وبخښه روټۍ به مې م ترې وخوړه 2 روپۍ به مې م ترې واغستې او 100 روپۍ سپاره به مې اوس مې دا ملیان پوی کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې ته 3 سپارې په پردۍ مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک ونیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه یم ایسپي صاحب سره ده چې دا په خپله در ومني چې ما زه د 2 روپو یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر یوچي چې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې هغه د کپنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کالو
خپل د تش کپن وشته زو بیا څه کول ها کومګه درونه منډلو نو ماته د سړي زوی موای خدای ته متوجه شي چې یا الله د راغلي قهر نه مون خلاص کا خدای ته متوجه شي او قاضي صاحب چې تاسو خبرې په اسمبلی کې نه منل کیږي دا ځولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دا کار جلیل دی دله هم پاس کولی شي خو زه پوهېږم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه د غلام غوث چل ورسره وکړه په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه ارے میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته دسې وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته ہوئی راپاسې دویل جناب سپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا 1 پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور 1 پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو 1 پاؤں لاہور میں اور 1 کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغو اوریدلی ای چې تاسو متیازلم پرتو ګباسي شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله العظیم چې استعفا ور کړې چې داسې لعنتی ځای کې زناستا زه د دې ګیره توهین یې رخلینه مې ګډي وړي وزین سهار سره یو سره په باسو ودا کې بل ورک دی کې بن برک بلادر ودا دا چې شپې 12 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام به شروع شو مال ته کما پاتای کی رجستا څه خیال دی معلومات یو سره راغی هغه ماته وی چې مولانا سے پاټای خو ډیری جوړی دي خو ما یو پارٹی جوړه کړې ده که څوک پکې داخلي دي نو ورته دعوت ورکوا مال کما پارٹی ول ټوی دته پارٹی نو مالته ماته جوړه غټوي دته پاتای کې ښکارې په شرمونو شرم دي ټوی دته پارٹی بل ته ثابت هم کما صدر کې عمر نکاح میں تړلو نو غالک ته وی چې امنت بالله وای نو پلار ماته وی چې یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں ماتا ہوں نو ما ورته وی چې اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبن بھی عذاب وزم کنا چې زامن ته به مغلی شو ته معلوم دی وی نیمه گھنٹه میں لیٹ کړیو ټول بیا منتو بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دې نه پس به زمبونز نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار یې اوس هم ماته یادوي چې دا تاسو ویلي زما د زوی په نو مال ښه ده که نه چې ښځه به هم بیا زه بوځم چې منتو بالله زه ووایم اوس یو ملا مجلس کې ناستو نکاح یې تړلو جنه دې قبوله کړه داسې مبارک شه ما ورته ویلې کابل استاد دا دې څه وکړو ویل په ارام کښېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ټکي راوباسې ورته مې وویل چې دا خره دې په کار ده هغې چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په
مړه کلا غوندې څه ده ښار کې ګنټهګر نه مخکې هلته شادي حال وای دا اولیاءو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دوی کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کینی تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه او بیړه پې غرقش پلانی دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانه تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه خوروا دومره دي چې څومره پلیټونه پراته خیال امراغې دي ډونګي دي او چینک له ټوپای ورته سر کړي خدای مرکه چې ورک شي چینک له ټوپای ورته سر کړي دا تکلفات چې ډیر شو حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه وه روټای دا تیار شو تالی کې راواچو ماته کو نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به مولا چې چرته دوی سره پیښ شي پروټای کې زه خو روټای مې ما تکړاو په دې یونیورسټۍ کې ما ته دا څه کې ما په کلاس نورم داسې وې دا څه کې دي مې چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا بد تهذیب دی دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علما او موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شم چې په ټول کال کې 10 ورځې
دخل الجنة. هلکه که په لس ورځو یو څلور پنځه څپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای والي چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې نه پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابت کا چې دې کې جنت دی ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګ وباسي نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي لږ خطره ده او پلانې دی معلومات دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل دوه خرونه وله ورکوي دوه خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې دوه خرونه هم درکه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلي چې د یرې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلي یوه پرېدی او پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې پریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبې ویر کم او تا چاله ویر نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ده نه د ایمان ده نه د دین ده نه د مذهب ده نه د خدای ده نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامه یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې کده چا خادي به واو کنه و دی به ګډېدو کده چا به زوی شوی او کنه و ده به ډولکې هغه ګوش دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای په اوسکا او تور چای په اوسکا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایهدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي د هغه ښځه په کور کې ریګماز ځان ته مګلی او زمونږ ښځې لس مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې لس سړي ختلي د هغه دلق دې د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږئ څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدی و هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم مخکاري زه به د سپي بچی
کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر شے بجلیگر سے سڑی نگر دا لغاری دیتی دے صدارت نکوس کا دے با چشی بیا چشی بی مونگا دا دغوی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ورطا ناستا درخانه سرغوڑاول لے توتی ورطا تارل لے توتی پا بوٹک علی سرنگ دا بلائے دا اسپنی گولائے یاد ششو دا بے نظیره دی وزیر اعظمای نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه وسو ورته ګور یو څو زوړن کم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای پیمان ټول ملک د زنا دی تو دی نن ستا ټول ملک د لیواتک دی پو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزک سنټر والا به ژوندی پرې نه دم مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلی کنه ته غم جاړې د شیا په هغه خړ سیلاب یوړی شه چې بلتی نه ته د شیعه غم جاړې ستا آینده نسل دم شو کنجر شو تباه شو غرق شو دومره هلکان ستاسو ټوله ورځ د مور خښکک خرڅوي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي کوي که نه کوي د لسم او د یولسم هلکان د مور خښتک خرڅوي او بلیټ دپاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم هلکان د مور خښتک خرڅوي او د شپې د بلو پینټ دپاره 30-40 روپۍ پیدا کوي نن ستا آینده نسل تباه شو بیړه یې غرقه شوه نور غر کېږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول ډمان شو په ویډیو گیم کې خوشحالي گئی ورته زه چې اوسې بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي وس په خزه ذلیله رزیله تم ورته خوشحالېږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چې آډر وکم چې بلیټ کې کوم هلک وګورئ دې غوږونو ته یې لختې ونیسئ چې دا غوږونه یې دومره دومره وپړسي ته وګوره چې ته ما نه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تلی او دا نداب پیژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالي کوي یا خو دا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خو دا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار راز وړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا دا څه په آرامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل